الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. صدق الله خالقنا العلي العظيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالى بقول نفاكر من السماء ذات البروج. ننبي الله جل جلاله فقرآن مجيد کی د مسلمانانو فرق، د کافرانو فرق، د ظالمانو فرق، د مظلومانو فرق، او د یو ډیر غټ ظالم سړي ظلم او د ظلم انتها دا الله جل جلاله مستاصل بیانوي. الله تعالی فرمایي والسماء ذات البروج، زما د قسم په اسمانو سره ذات البروج چې خاوند د برجو والا. الله تعالی قسم وخوړي په اسمانو باندې چې ذات البروج هغه اسمان چې هغه خاوند د برجو والا. بروج علماء کرام فرمایي چې دا په اسمان کې دننه الله جل جلاله محلات جوړ کړي، لوی لوی محلونه دي، لوی لوی ځایونه دي چې په دې ځایونو کې هغه فرشتي، هغه ملایکې، هغه نو انس کوم چې اوسېږي، کوم انبیاء کرام چې په اسمانو کې اوسېږي. الله جل جلاله فرمایي چې زما د قسم په اسمانو سره چې په هغه کې محلات او مقامونه دي د خلکو یا د ملائکو د فرشتو. لبروج د خمران بعض مفسرین فرمایي چې د بروج د خمران علم فلکیات یو داسې علم دی چې هغه د اسمانو څخه باس کوي، له مځکې څخه باس کوي، وهغو ته علم فلکیات ویل کېږي. هذا علم فلکیات ولا وایي چې د بروج څخه مراد اسمانونه چې دي هغه 12 برج دي. الله تعالی په دغه برجو باندې قسم وخوړي، زما د قسم په دغه برجو باندې چې هغه 12 برج دي، د اسمانونو 12 برج دي. بیا الله تعالی فرمایي والیوم الموعود، زما د قسم په ورځ باندې والموعود چې هغه حاضر شي، قایم سراج ودرېږي. بیا الله جل جلاله قسم خوري وشاهدین ومشهود، زما د قسم په فرشتو باندې شاهدین چې هغه حاضر شي او شهود په حاضر کېدلو سره، یا شاهدین ومشهود زما د قسم په د قیامت په حالات باندې چې هغه حاضر شي په حاضر کېدلو باندې، یا د شاهدین څخه مراد د جمعې ورځ د عرفات ورځ، ومشهود څخه مراد
د جمعې ورځ ده یا د دغه معنا الټه واخلئ چې له شاهدین څخه مراد د عرفات ورځ ده او د مشهود څخه مراد د جمعې ورځ ده. څنګه الله تعالی په درې ورځو باندې قسم وخوړی ده، د قیامت ورځ باندې هم قسم وخوړلی چې د قیامت ورځ به حاضر سي رابسي. بیا یې وویلې چې زما د قسم مې د عرفات په ورځ باندې، بیا یې وویلې چې زما د قسم مې د جمعې په ورځ باندې. اوس الله تعالی فرمایي چې قیامت به راځي دا به د جمعې په ورځ باندې وي، د جمعې په ورځ باندې وي. جمعه ورځ چې راشي په هغه ورځ باندې به قیامت قایمیږي. او بیا علماء کرام مفسرین فرمایي چې یوم عرفات چې څنګه خلک ټول د غونډۍ پر سر باندې صلاه جمعه وي، مځکه تکه سپینه په اوښتې په د حاجانو صاحبانو باندې، داسې الله جل جلاله فرمایي چې دغه ورځ ډېره معتبره او غټه ورځ ده، دا ډېره قدرمنه معززه ورځ ده. زما د قسم مې په دغه ورځ باندې یم چې یوم عرفات دی. اوس الله تعالی فرمایي قتل اصحاب الاخدود، هلاک داسې هغه خلک چې هغه اصحاب الاخدود هغه خاوندان د خندقانو والا دلته خندقانو څخه مراد د یو داسې ظالم کیسه ده چې د هغه نوم یوسف زونواس د هغه ظالم جابر نوم دی. هغه ظالم جابر لزان سره جادوګران ساتل، لزان سره به کاهنان ساتل چې هغه جادوګرانو به دا رقم د معلومات ورکولې چې نن به باران کېږي، نن به وریځ راځي، نن به وچکالي، نن به خوشکالي، و هغه خلکو ته کاهنان ویل کېږي. یوسف زونواس یو کاهن راغی، هغه کاهن ورته وایي چې زه سپین ږیری شولم زیات، زما د مرګ وخت را نږدې شولی، زه به تا ته دا وایم نو ما ته یو په دا کلي کې یو داسې ډېر بیداره کوچنی هلک ور ما ته په لاس راکړه چې دا خپل ټول علم د دا کوچني ته په لاس ورکړم چې کم از کم دغه علم دغه کوچني هلک ته زه ټوله په لاس ورکړم، بیا دا کوچنی هلک سبا بیا تا ته معلومات درکړي، تا ته ادراک درکړي، تا ته ژوند زندګي درشي مخته. یوسف زونواس په ټول کلي کې وګرځېدی، کوچنی یې پیدا کړی، هغه یې راوستې و دې کاهن ته حواله کړی چې څه ټیم کاهن ته به دا کوچنی راتللی په لاره باندې حاکم عیسی علیه الصلاة والسلام دین چې حق و هغه دین الله جل جلاله په روح زمین باندې راوړی. دا کوچنی چې به راتللی بیا د عیسی علیه الصلاة والسلام د دین یو عالم ولی، یو پوه پادري ولی، پر دغه لاره باندې تللی دا عالم به ناست ولی، بیا به دغه عالم ته ورتللی، کله کله به دا عالم ته وګرځېدلی، له دغه عیسی علیه الصلاة والسلام دین به زده کولی. دا رقم به دغه کوچنی دا به تللی تر هغه کاهنه پورې، بیا به راتلی تر دغه عیسایي عالمه پورې، بیا به کور ته راتلی، دا رقم زده کړې کولې. یو ورځ دا کوچنی ګوري چې کلي خلک ټوله پریشان او ټوله وضع دې جمع شوي، له ځنګله څخه یو شیر راوتلی چې پر دې کلي باندې حمله کړې. کوچنی راغلی، هغه ډبرې راواخیستله او دا یې وویلې چې یا اله رحمانه زه په دې ډبره باندې دغه شیر ولم، که چیرې دا د عیسی علیه الصلاة والسلام عالم چې په لاره کې ناست دی، که دا عالم په حق دی نو دا شیر مړ کړه، که چیرې هغه جادوګر سړی، هغه کاهن سړی هغه په حق دی، بیا دا عالم دا شیر مه مړه کوه. څه ټیم چې دغه انسان دغه هلک ډبره راواخیستله، بسم الله یې وویلې چې ورتسې کړه به دې شیر ته، شیر لاړی مردار شوی مړ شول. دغه کوچني په زړه کې نور رالی، نور پر الله یقین رالی چې الله یو دی او الله رالېږلی عیسی علیه السلام ومشي او رسول دی او نبي دی. دغه کوچنی چې روان ولی په لاره باندې یو سړی ورته راغی، ورته ویې ویلې چې زه په سترګو ړوند یم
ته ما ته دم راوکړه په دا سترګو باندې چې خدای پاک سترګې راروغې کړي. هغه کوچني دعا وکړه ورته ویل چې ای انسانه زه ورته د دم درکوم خو شرط دا دی چې ته بیا اسلام راوړې په اسلام به مکلف کېږې. هغه انسان وویل چې بالکل زما نن دا شرط چې څه ټیم یې دم ورباندې وکړی الله جل جلاله د ړانده سړي ته سترګې ورکړې د ړانده سړي سترګې خدای پاک بنا کړې. دا خبره ولاړه سیده سیده او باچا ته ورسېده یوسف زونواس ته ورسېده. یوسف زونواس هغه د کوم چا چې سترګې ړندې ولې ورسمې کړې هغه انسان یې هم راوغوښتلی او کوم چې خپل کاهن خپل جادوګر ولې هغه یې هم راوغوښتلی. دغه دواړه کسان څټ یو محل ته رارسېدل و د دربار ته پورې یې مړه کړل مردار یې. بیا دغه یوسف زونواس و دغه کوچني هلک ته دا وویلې چې ای کوچنیه تا له به زه داسې سزا درکوم چې کوم زما د قوم خلک دي هغه خلک به له تا عبرت واخلي. بیا دغه کوچنی هلک یې یوړی تر غره یې راتس کړی تر غره یې راتس کړی. الله جل جلاله چې کوم سپاهیان یوسف زونواس سره لېږلي ول هغه کسان سپاهیان هغه راوغورځېدل هغه مردار شول مړه شول. چې کوم کوچنی و هغه الله جل جلاله محفوظ راوستلی. بیا د یوسف زونواس حکم وکړی چې وایه سواس دا په سمندر کې په کښتۍ کې واسواس په کښتۍ کې غرقاس چې بیا کښتۍ کې وړل بیا هغه کښتۍ غرقه شو ډوبه شوله. کوم سپاهیان چې ورسره استولي هغه مردار شول. دا کوچنی بېرته روغ سلامت راوختلی. دا کوچنی څټ هم د یوسف زونواس سره مخ شولی ټوله خلک به راوغواړې ټول خلک سره جمع کړ. بیا دا کوچني ورته ویل چې ای باچا ای یوسف زونواس که ته ما مړه کول غواړې دا زما په شا په کمربند کې چې کوم د تیغ چې کوم هغه تیغ پروت دی او ایستونکی چې کوم تیغ پروت دی هغه راواخه غسې راواخه پر هغه غسې باندې ولیکه یا پر هغه غسې باندې ووایه چې بسم الله الرحمن الرحیم یا بسم الله بسمی الله زه بسم الله کوم پر هغه ذات باندې چې هغه ذات د دغه انسان ذات دی دغه ایمان ورباندې راوړی دغه څټ چې دغه تیغ راواخیستلی دا غسې چې راواخیستلی چې ویې ویستلی هغه انسان هغه کوچنی هلک هغه شهید شو پر هغه ځای ټول انسانان چې ورته راجمع ول ټول ایمان راوړی د الله جل پر دین پر حق باندې راغلی. یوسف زونواس دغه ظلم زیات کړی اعلان یې وکړی چې داسې لوی کندې وکاږئ لوی غټ غټ ځایونه وکندئ په دې کندو کې دا اورونه بل کړئ. دا خلک لاړل لوی کندې وکښلې او اورونه یې بل کړل. له اورو بعد بیا به دا خلک راغل به دا مسلمان خلک یې راټول کړل. بیا به یوسف زونواس ورته ناست دی چې ای انسانه ته الله جل جلاله وحدانیت منې د عیسی علیه السلام رسالت منې او کما منې له دغه اوره بچایې کما نه منې دغه اور ته ځان تیار کړه اور ته ځان وغورځوه. ډېر خلک کتابونه مفسرین لیکي علامه ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کې در منصور او دا رقم نور لوی تفسیرونه کې په دا کې فرمایي چې دا 12,000 کسان دا د ایمان څخه نه واوښتل پر ایمان باندې ثابت سالم ولاړل دغه اور ته ځانونه وغورځول اور ته المفسرین لیکي چې څوک مدې نیت وکړي چې اور ته ځان وغورځوم الله جل بدل روح کا قبض کړي دیو په اور په خوش نه پیدل خالد جسدونه لاړ اور ته وغورځېدل. بیا یو وخت دا رقم په دغه ټیم کې یو ښځه روانه سپغې شي کوچنی نیولې چې دا ښځه راله مور دغه اریان پاتې سوله چې زه خو د اسلام نه اورم و اسلام باندې ثابته ولاړم زما کوچنی دغه غېږ کې کوم نه دغه باندې به زه څه کوم نو دوی ودرېده دا ښځه ودرېدله اریان پریشانه پاتې سوله. کوچني چې د مور د تیک کوچنی وي هغه ږغ ورباندې وکړی چې ای موره ځان ور مخه تا کوه هسې بسم الله وایه ځان وغورځوه هسې ځان وغورځوه
دارك كما أكشني هم دارك سرلك شني مور لا رزان وتسكري علماء الكرام فرمائي دمر السخ دا اور دمر زیاد سنی سی الله جل جلاله اور عواب کیوا چورا دا اور لك وبدا سرو بيدري رالي پر کلی باندې راګټ سنی دا خلق پر محلو باندې راګټ سنی چې کوم خلقو دا الله جل جلاله وحدانیت د کینه کی تسلیم پر اسلام باندې ثابت قدم او صفات هغه الله جل ټول غرکل په دې اور کې رسول الله صلی الله او چې کوم باچاو یې زنواس دغه منډه واخصله ځان اخلاصي لاړې په سمندر کې ځان واچولې پکې کشتۍ کې ځان روان سولې څټرې چلا کشتۍ سمندر ما بین سولاړې الله تعالی کشتۍ غرق کړه دیم به کشتۍ کې صغار کړه د دوه خلق واقعا الله جل جلاله فرمایي قتل اصحاب الاخدود هلاك هغه خلق هغه خواندان د غلولي کندول النار ذات الوقود هغه اورونه بل په خشاک په لرګو په نور شان باندې بل اورونه باندې اذ هم عليها قعود دا خلق چې کوم یوسف زنواس تسلیم کړی ومنلی وي الله جل جلاله اله کړی وي هغه انسانان به پر دغه اور باندې پر کندو باندې اور د کندو باندې ودی ناسل بیا به افسوس کولی ارمان به کولی چې کاش دغه انسانان اسلام او اسلام اوښتي ولی نن به دا خلک له جهنم دغه یوسف زنواس له ظلمه اوښتي بچوسي ول الله جل فرمایي اذ هم عليها قعود دی ناسل دغه کندو پر غاړه باندې وهم على ما يفعلون دی چې ول دی لیدل يفعلون بالمؤمنين شهود مؤمنان چې کوم دغه اور دې غورځول دغه خلقو به دغه فعل لیدلی دا کار به لیدلی دغه ظلم ستم به لیدلی بیا الله جل فرمایي وما نقموا منهم دی بدله دغه یوسف زنواس له دغه خلقو څخه بدله نه اخیستله منهم له دې مؤمنانو څخه الا مگر په دې خبرې بدله اور ته وغورځول ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد فدي خبر باندې چې دوه خلکو پر الله باندې ایمان وروړي العزيز الحميد چې غالب ذاتي عزت من ذاتي د حمل او تعریف ولا ذاتي زکه ودغه خلک اورته وګرځول زکه خلک د ټول خلک دول زره کسان دا اورته ودی کنه تر وګرځول اوس الله تعالی فرمایي الذي هذا ذات دی پر ذات باندې ایمان وروړي الذي هذا ذات له ملك السماوات والارض شعبر باتشي اسمانو ذكر وهو على كل شيء شهيد بشك والله الله جل جلاله على كل شيء شهيد هر شيء فهر شيء قواني وهر شيء تهزيري هر كار هر فعل هر ظلم هر ستم هر مظلوميت ده انسان ده الله جل جلاله واسال الله تعالى فرمائي ان الذين هذا خلق فتنوا المؤمنين والمؤمنات جدي وغرز والودي أوت دا مؤمنين أو إنسانان نران مؤمنات والمؤمنات شذ مؤمنات شذ ثم لم يتوبوا فاسبعدوا خلق توبنا وكسر فاسبعدوا خلق توبنا وكسر على قهر نو بيردل الله جل فرمائي فلهم عذاب جهنم دليل قارة ددناك عذابي وعلماء الكرام فرمائي چې په دې کې وغټه اشاره د انسان و دې خبرې ته چې انسان اتکله ظلم مکوه پر حیوانانو باندې ظلم مکوه پر انسانانو باندې ظلم مکوه پر یو شی باندې ظلم مکوه الله جل جلاله وايي له ظلم بعد کته توبه نه وکړه فلهم عذاب جهنم استعمل لپاره بدرناک عذابي عذاب الحريق دبي ويله داس عذاب سخت عذاب الحريق چاو په اور کې وي چاو اور به خدمت ختمه دوی اور وي یو انسان هر کله چې انسان دا وایي چې په کور حیوان ساتم هغه انسان اول را خپل استدلال وګوري چې زه ساتل سم کې نه سم ساتل کې په نس مړولې سم په اوبو وبولې سم بیا پرنده کښنی حیوان
که هغه د وزرو والا وي که هغه لوی حیوانات وزې غواوې پسونه وي بیا دغه انسان پر کور ته راولی شي او که هغه انسان په کور کې یو ادنا کوچنی پښې ساتي مګر خوراک یې نشي کولی شک یې نشي پوره کولی بیا هم تړلي بند کړي له ځان سره ظلم ورباندې کوي الله جل جلاله په سخت عذاب باندې به ونیسي محترم دوستان انسان سوچ وي چې په ادنا شي کې انسان څخه ظلم کېږي چې نوکر یې له ځان سره لګولی په دکان کې مزدوران یې له ځان سره لګولی په کاروبار کې هغه انسان خوش ورته کوي چوپ رد ورته وایي د تنخوا څخه زیات له مزدورۍ څخه زیات کار ځینې اخلي دغه ظلم دی الله جل جلاله به دغه بدله د دغه انسان نه اخلي یا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي چې څه تاسو چې مزدور سره امکان کار وکړي مزدور سره دې له ځان سره لګولی وي چې د هغه خوله به چې سوي نه وي د خوله وچېدلو څخه مخکې ورته دغه انسان ته روپۍ ورکړه د ده اجرت ورکړه کېدای شي ته به د دغه انسان مزدوري وځنډې دغه انسان په زړه زهیر شي د ده زړه زهیره ده دا ته ظلم کوې پر دغه انسان ادنا سړي باندې په دغه مزدور سړي باندې ته ظلم کوې چې کار د ځینې واخلې او پیسې نه ورکوې او مزدوري نه ورکوې الله جل جلاله انسان له ظلم وسد اوس فرمایي ثم لم يتوبوا پس دو خلقو توبه نه وکړله فلهم عذاب جهنم د دې دپاره عذاب جهنم دی د جهنم به وي د دې دپاره ولهم او دوی په دا کې عذاب الحریق په سختو لمبو کې په سختو اورو کې به دوی پراته وي په سختو اورو کې به دوی اورونه به راغوڅي علما کرام فرمایي چې دغو خلقو ته به د اور زنځیرونه به راغوڅي د اور په زنځیرانو باندې به ټینګ تړلی او د اور په خونه کې به بند کړی وي او سر او پښې مخ ته کښته باندې دا ټوله به اور په جهنم په اور کې به دا انسان باندې ان الذين خلق امنوا چا چې ایمان اوري او عملوا الصالحات نیک اعمال کوي لهم جنات تجري من تحت الانهار ته خلق د پاره بیا داسې باغونه دي تجري من تحت الانهار چې بهیږي د دې باغ ولاندې لوی نهرونه ښایسته نهرونه دغه نهرونه دا په درې یا په څلور قسمه چې هغه به د اوبو وي د شاتو وي د شیدو وي د شرابو وي څلور نهرونه دا به دغه باغو لاندې بهیږي دغه انسان لپاره چا چې ایمان وړي نیک اعمال یې کړي وي پر دین د الله جل جلاله په وحدانیت او د نبي علیه السلام پر رسالت باندې نظام قایم درولي دغه انسان لپاره بیا ذلک انعام ذلك الفوز الكبير دا ډېره لویه غټه کامیابي ده واقعتا هم دا ډېره لویه غټه کامیابي ده انسان چې سوچ وي چې انسان ته الله جل جلاله جنت ورکړي تر جنت زیاته بالا بله غټه کامیابي نشته چې الله جل جلاله پر انسان باندې خپل رحم وکړي پر انسان باندې خپل فضل وکړي تر فضل تر رحم تر کرم تر شفقت د الله جل جلاله پر انسان باندې و انسان ته بله لویه غټه کامیابي نشته دا ډېره لویه غټه کامیابي ده او بل محترمو دوستان علما کرام مفسرین فرمایي چې تاسې حسن بصري رحمه الله او نور لوی مفسرین فرمایي چې تاسې انسانان سوچ وئ چې زه روغ یم روغ صحت الله ماته راکړی زه الحمدلله لمونځ کوم الحمدلله روزه مې نیولې ده دنیا الله راکړې ده له هغه څخه مردار روپۍ زکات باسم ما ته خدای پاک دومره دنیا راکړې ده چې زه پنځم رکن حج هغه ته ځان برابروم ځان لاړ شم حج وکړم وایي دغه انسان د دا سوچ وي چې ذلک الفوز الکبیر دا به هم ډېره لویه غټه کامیابي ده چې زه په ټولو شیانو کې روان یم مګر علما کرام بعضې علما کرام فرمایي چې دغه انسان وایي که انسان سره دغه شیان نه وي صرف لمونځ روزه او زکات دغه شیان وي حج ورسره نه وي وایي دغه انسان بیا کوشش کوي چې دا د قرآن مجید نه دی زده ذکر نه دی زده حمد و ثنا دی په هغه طریقه نشي ویلی چې په کومه طریقه باندې انبیا کرام اصحاب کرام تابعین تبع تابعین او مجتهدین علما کرام مفسرین وایي دغه انسان ته بیا پکار ده چې دا د علما کرام ملګرتیا وکړي د علما کرام صحبت اختیار د هغو په مجلس کې ناست زیاته کړي د هغو په مجلس کې ناست زیاته کړي چې کوم انسان د علما کرامو صحبت ته ځي
محفل ته ځي هلته ناسته کوي هلته ولاړه کوي دغه انسان به علماء کرام فرمایي چې ذلک الفوز الکبیر دغه انسان ته هم الله جل وعلا ډېر لوی غټه کامیابي ورکړې ورځ به انسان ورځ به قیامت نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې بیا به دغه انسان المرء مع من احبه دغه انسان به ورځ محشر د علماء کرامو سره راپورته کېږي او انسان دې سوچي چې انسان د علماء کرامو سره د طلباء کرامو سره له حفاظ کرامو سره له قراء حضراتو سره له لویو شیوخو سره له لویو پیرانو سره له دا رقم لویو مشایخو سره انسان راپورته شي دغه علماء کرام فرمایي چې دغه انسان ته دغه انسان دا وایي چې ذلک الفوز الکبیر دا د الله جل جلاله جانبه څخه ماته ډېره لویه غټه کامیابي ده چې ماته را نصیب انسان د هېڅکله د علماء کرام په خلاف نه درېږي هېڅکله د قرآن مجید د وحدانیت د الله جل جلاله د حدیث د نبی علیه الصلاة والسلام دغه په خلاف د ځان نه جوړوي چې دا رقم ځان جوړ کړي چې په ګناهونو کې په کفر په شرک کې په بدعت کې ځان مشتمل کې ځان راولي هغه انسان به الله جل جلاله فرمایي بیا مخکې الله تعالی فرمایي ان الذين هغه خلق امنوا چې ایمان وړي وعملوا الصالحات نیک اعمال کړي لهم جنات تجري من تحت الانهار داود پر داسې باغونه داسې نعمتونه باغونه چې تجري من تحت الانهار چې بهیږي به دغه باندې لوی لوی نهرونه ذلك الفوز الكبير انسان کامیابي ده د الله جل جلاله د خدای ډېر لوی غټه کامیابي ده اوس الله تعالی فرمایي چې کوم انسان بدعت کفر او شرک د علماء کرامو د پیغمبر علیه السلام د وارثانو په خلاف ځان جوړ کړي ذلك الفوز الكبير وبیا الله تعالی فرمایي ان بطش ربک لشدید وای خبردار ځان هوښیار ساته خبردار له دغو ځایو څخه ځان لرې وساته ان بطش ربک لشدید الله جل جلاله فرمایي بېشکه زما پکړ زما نیول دا ډېر سخت دی که ما ونیولې که ما حساب کتاب در سره شروع کړی انسان بیا له ما ځان نسي خلاصولی زما له قهر له غضبه ځان نسي خلاصولی په دې واسطه به علما کرام فرمایي په دې وجه باندې انسان ته پکار دا ده چې داسې لاره اختیار کړي چې په هغه لاره کې د الله جل پکړ نه وي په هغه لاره کې د الله جل جلاله دغه انعامات وي ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وعملوا الصالحات نیک اعمال دا د انسان لپاره نیک اعمال سبب د ذریعه د دې شی ورته وګرځي چې انسان بیا پر دغه شی باندې انسان دوی ژوند وکړي چې الله جل جلاله بیا په داسې غریب کې ناسي الله جل حساب وسوي ولې په تېرو شپو کې په تفسیر کې نه شو تېر چې الله جل پاک پروردګار په قرآن پاک کې وفرمایي چې حسابا یسیرا چې کوم مؤمنان خلک له هغو خلکو څخه به حسابا یسیرا اسان حساب به زور سره کوم الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله مقام بسم الله الرحمن الرحيم ان بطش ربک لشدید بېشکه الله جل فرمایي زما پکړ چې هغه ډېر سخت دی انسان له ما ځان وساته انسان زما له قهر غضب ځان وساته زما له جهنم ځان وساته زما له پکړ ځان وساته زه چې کوم فرشتې ما د غضب د قهر جوړ کړي دي چې هغه شکلونه چې انسان ځین بیریږي انسانه ته چې هغه فرشتې ووینې
ته به زما فرشتې شکل برداشت نه کړي د ویرې له خوف د وجې څخه څه معنا چې بیا زما د قهر د سزا ته بیا ځان راورسي. اوس الله تعالی فرمایي إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود إن بطش ربك بشك الله جل فرمائي سي الله جل فرمائي ما فكرت ولي الصدق إنه بشك غزاك ويبدو ابتدار كإنسان يعيد أو بتوفسيوك بشك إنسان الله جل فرمائي وهو الذي خلقكم من ضعف قوة من بعد قوة ضعفا وشيبة. إنسان تما پیدا کړي استا ابتدا شي. إنه هو يبدئ ويعيد ابتداء ويعيد بيت واپس کېدل اعاده کول بیرته د الله جل حضور ته انسان الله جل جلاله نطفه راوس په رحم کې کېږي رحم هغه بچدانې ته په رحم کې کېږي هغه رحم بیا واش وینس ولا بسلويش کې سلويش به بعد بیا دا واش ولا بیا سلويش به بعد الله جل اډونه کې پیدا کړ بیا سلويش به بعد سلور مې صفر سره بیا سلويش به بعد به سلور مې صفر سره بیا سلويش به بعد الله جل ودي ته روح ورواچي بیا دا روح الله جل جلاله جسد درواچي بیا الله تعالی بیا ستاسو درغولې شی دروغه کړي سر بدن نور اعضاء چې کوم الله تعالی د کوي دروغه کړي. الله تعالی فرمایي الله الذي خلقكم من ضعف اتبعي انه يبدئ زي ابتداء الانسان سنكم سنه انسان جوړوم څنګه ولا تخلقكم بیا اذا انسان د بیا هغه مردار نطفه چې هغه مردار منی هغه مردار نطفه دا د انسان خوراک وګرځوم زما واسطه خوراک اول وار د مور په نس کې د مور په رحم کې دا نطفه ولا الله تعالی په قرآن پاک فرمایي چې بیا دا نطفه بیا چې انسان د دنیا ته راوړم دنیا د زراورم د انسان ستګ خلاصي دا زما نعمتونه زما قدرتونه دا اسمانونه غرونه مزکی دا نور لوی نعمتونه دا انسان ویني زو انسان ته بیا انسان ته بیا ژوند ورکوم بیا هغه ټوم را ساتمه دا انسان د ځواني ورکوم قوة ثم من بعد قوة دا انسان ضعیفه دا انسان چې کښنوي دا انسان ضعیف وي خوراک په خپل نشي کولای شک په خپل نشي کولای دا انسان لا یخ ځان نشي کولای ګرمي نه ځان نشي کولای دا انسان ژغېدلی نشي دا انسان څه ویلی نشي زه بیمار یم روغ یم سم یم دا په مجلس نشي کولای ضعیف دی. الله تعالی فرمایي چې بیا له ضعیفه څخه وروسته قوة زه انسان د قوت ورکم طاقت ورکم د انسان د ځواني ورکم د انسان بدن غټ کما انسان لوی کما غټ ځوان کم بهادر کم بیا د انسان د قوت ورکم طاقت ورکم لقوت بعد قوة ثم من بعد قوة بیا لغه بعد قوت بیا دا قوت طاقت الانسان سروي تر هغه وخت پورې چې دا انسان ته ډېر عمر ورکم له عمر بعد دا انسان ستړی کم شی ستړی کم بیا الله جل فرمایي چې قوة بیا ضعفا وشيبا من بعد قوة ضعفا وشيبا بیا بیرته انسان څخه طاقت واخم ضعفا وشيبا زي انسان ضعیفکم انسان ضعیفکم بیرته هغه زوړ هغه کم چې اولنۍ حالات وغه حالات بوزم هغه ضعیفکم بیا وشيبا او سپینجری کم کمزورې کم لوی بدن وي لوی قوت لوی عمر ولا انسان مگر اعضاء کمزوري سي دماغ کمزوري سي سترګ نظر کمزوري سي بولو بالای کمزوري سي انسان خوراک کمزوري سي د انسان تګ راتګ کمزوري سي انسان لمرزونو لنور مقابلو سره مخ سي دا الله تعالی فرمای انه يبدئ ويعيد بیا ويعيد ويعيد تراسا الله تعالی فرمای چې دا رقم مازوند کوي ويعيد بیا بیرته اعاده وکم بیرته تازه وزن تر راوړم وس انسان ته مت حساب وکړه هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون الكفار الكفار زبدان تينا ما سر تشيش بدا كل اي كفار ما كانوا يفعلون كم تكارون كل اي مؤمنان تيت الله جل جزاءكم جزاء عطاء من ربك عطاء حسابا زوتي تبدلكم ده الشغا عطاء اعتذركم من ربك لرب لجانب زخا حسابا كم حساب ستاو ما تزما لپاره روزنی ولو زما لپاره پر ځان بوج راوړي له شهوت د ځان ګرځول نفس دې کمزوري کړي په نفس دې بوج راوستل تا پر ځان بوج راوستل ولې تا زما لپاره بوج وړي انسان حسابا عطاء من ربك عطاء جزاء من ربك عطاء حسابا دعت يد الرب جل وعلا حسابا ده حساب چې کوم تا پر ځان بوج راوستل ويعيد دغل كفار هذا سبعي ويعيد مسلمان كبدغوي
او ګناهګار خلک دا به الله جل جلاله حساب ورسره وکړي بو به زه جهنم ته به ور واچوي جهنم اورونه خپل لمبې هغه به وخت کم به قدر مطابق څومره د ګناه کړ هومره به سزا ورکړي انسان ته ورکړي انسان چې سزا وخوري له سزا بعد به راسي او سر اوبو کې به ولمبېږي بعض روایتو کې راځي یا وبې چي د چښلو بعد به دا انسان بېرته روغ بدن به شي ښایسته صحت مبارک به شي صرف په دا تندي کې به د جهنمي انسان یو تور داغ لا پاته شي په جنت کې به نور خلک په خبر وي چې دغه انسان یوه د جهنم چکر وهلی دی په جهنم کې ور سزا خوړل ویعید دا انه بېشک هغه ذات ویعید ابتدا ورکوي ابتدا انسان درکوي ویعید او بېرته اعاده ورکوي وهو الغفور الودود انسانانو هغه ذات چې دی الغفور هغه مغفرت والا ذات دی الودود او من محبت والا ذات دی انسانانو الله یاد کوي و الله ته وزاړېږي و الله ته فریاد وکړي الله جل جلاله من محبت کې له خپل بنده سره دومره مینه محبت کوي لکه څومره چې مور له خپل کوچني سره چې څومره مینه کوي دومره دی الله جل جلاله په اویا وارې زیات مینه محبت له هر بنده سره کوي که هغه کافر دی که کوچنی دی که لوی دی که سپین دی که ځوان دی که هر رقم بنده الله تعالی مینه محبت د انسان سره ټینګ کوي چې انسان الله جل جلاله لبیک ای زما بنده چې لما غواړي الله جل انسان چې الله جل جلاله ته وزاړي فریاد وکړي چې یا اله الرحمن الله جل جلاله ټول فرشته ټول ملائکه ودته متوجه کی چې ګوره زما بنده لما غوښتنه کوي لما غواړي ورته ګورستي گواه باندې اوسئ زما بنده و ما ته لاس نیولې زما بنده و ما ته او داسې تازه کړی اول تر ټول مخې بدن یې پاک کړی له بدنه بعد صفا کپړې واغوستلې بیا رالی زما و کور ته مسجد ته رالی بیا یې و ما ته سر سجده باندې کړه ځان راته عاجز کړي ځان راته خاورې کړی بیا له هغه بعد لاس یې راته پورته کړي له لاسه پات بیا دا دې اوس راته زاړي ای فرشتو ملایکو په دې سړي باندې ګواه اوسئ زه د دې انسان سره مینه لرم من علماء کرام فرمایي تصوف کتابو کې راځي چې ورځ محشر به الله جل جلاله دي انسانانو او مسلمانانو ته براسي په جنت کې به الله جل جلاله راسي الله جل جلاله فرمایي چې سلام علیکم یا عبادي فقد رضيتم هل رضيتم ان السلام علیکم از ما بندگانو زلتی رازیم فقد رضيتم الله تعالی و انسانان ته فقد رضيتم زلتی رازیم فهل رضيت ایتنا ما راضی است غټ نعمت د انسان لري ذلك هو الفوز الكبير غټ کامیابی ده الله تعالی د هر انسان او هر مسلمان ته نصیب کړي ذو العرش المجيد هغه ذات هغه خاوند عرش المجيد د لوی بلند بالا فعال لما يريد الله جل جلاله کم کار اراده وکړي هغه کار کوي انسان هیڅ نشي کولای الله جل جلاله فرمایي چې په لوري باران کې بس کیږي الله تعالی فرمایي چې خوشحالي به راځي بس راځي به الله تعالی د انسان ته مرګ راولي راځي به الله تعالی چې د کم کار اراده وکړي هغه کار وکړي کن فیکون چې ختم دي یا جوړ دي یا زد وسی او فورا ختم شي یو دمه کول شي الله تعالی هل اتاك حديث الجنود اي نبي عليه الصلاه والسلام اي د الله رسول حديث الجنود ايات ندغ واقعات دلول الاشكروا لولو الاشكر ذو مراد فرعون ثمود نمروديان لولو جابران زين مراد فرعون وثمود فلت تعريف كده دي آيات فرعون وثمود هذا فرعون هذا ثمود هذا فرعون جسك شيء كله بأله تعالى تقهر غضبني ولد وثمود هذا ثموديان هذا لولو ثموديان الله تعالى دمر طاقتون الكريول شغلنا بدار كم بقول تبان الأول كنا بيأخذ غروك بيوزان كرونا جوړو دمر لولو سلام دومره لوی طاقتونه خدای پاک ورکړي الله تعالی فرمایي چې ستیم مدا فرعونیان دا لوی ثمودیان وای دا چې په شهر باندې راګړ سو په یو کلی باندې راګړ سو په کلی کې په صاف پیدا کې ټول کلی به غار کړي دومره په سورۃ الفجر کې دا پر مکمل تفصیل الله تعالی راوړي بیا الله تعالی فرمایي بل الذين كفروا كفروا في تكذيب بس هغه خلق کفرو چې کفر کړي په تکذیب او زمج دین او د الله جل وحدانیت او پیغمبر صلی الله علیه او د الله تعالی دعمون د الله پیغمبر صلی معجزه او حدیث قران پاک او دا رقم نور د شان د ټول تکذیب وګوري والله من ورائهم محيط الله تعالی فرمای چې من ورائهم ما دې ګرځولني
ما پر دې باندې دا رقم جال اچوي ما دې دا رقم راګرځول پر پیچلې محیط احاطه پر کړي ما دا سخت عذابونه ورکړي دي خلکو ته چې دا خلک نه لوړ ځان خلاصولی شي نه په مځکه ځان خلاصولی شي نه په شي اړخ نه و مخته نه و شاته نه و کنارته په یوه خوا د انسان دغه انسان نشي تللی من محیط احاطه باندې وکم شاخوا من ورائهم شاخوا ارد ګرد شاخوا ما پر راګرځولې محیط احاطه ور باندې کړې محفوظه کړې ټینګ کړې داسې عذاب کې مو مبتلا کړي په داسې عذاب کې مې راوستلي دي سمودیان یې غر کړل فرعونیان یې غر کړل لوی 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 لشکرونه ابرهه لشکرونه دا رقم لوی لشکرونه الله تعالی ټول غر کړل د مرغۍ په پښو کې کاڼ ورته راوستلې الله تعالی د ابرهه لشکر په غر کړی ابرهه لشکر ډېر لوی غټ لشکر دی ډېر لوی سخت سخت هتیان پکښې لوی لوی هتیان پکښې ول الله تعالی فورا غر کړل الله تعالی فرمایي من ورائهم محيط ما احاطه ور باندې کړی ده من ورائهم ځوان عذاب قهر غضب ور باندې راوګرځولی محيط احاطه ور باندې کړی بل هو قرآن مجید بلکې دا قرآن مجید چې دی بل هو قرآن مجید بلکې دغسې دا قرآن مجید دی دغسې تاسو ای مؤمنانو ای مسلمانانو دغه قرآن مجید دی فی لوح محفوظ که ته د دې قرآن مجید بې حرمتي وکاسه د دې قرآن مجید ختمېدل وکاسه الله تعالی فرمایي فی لوح محفوظ دا ما په لوح محفوظ کې محفوظه کړی دی قرآن مجید الله جل جلاله اشاره وکړه قرآن مجید یو داسې کلام دی چې الله جل جلاله شیخ سعدي صاحب رحمه الله فرمایي وایي که انسان قرآن مجید وایي د قرآن مجید عبارت د عربي وایي وایي دا صرف یو الفاظ دی یو لیکلي خبرې دي چې انسان یې وایي که انسان دا قرآن مجید په سترګو باندې وایي په عقل او په سوچ باندې وایي بیا د دغه انسان دپاره علم دی پوهه د علم دی د سترګو بینایي به زیاتې انسان به مخ ته بیایي انسان په ساویږي نه دنیا په ژوند که انسان د زړه په سترګو باندې قرآن مجید ووایي شیخ سعدي صاحب رحمه الله فرمایي بیا دغه د الله جل جلاله سره برای راست عام کلامي ده دا نه خبرې دي الله تعالی سره که کوم انسان قرآن مجید دغه وایي یو سوچ نه کې بنوي سوچ پر بار باندې وي دغه بیا صرف عبارات دي یعنی قرآن عربي لیکل سوی د انسان وایي بس که انسان پر سوچ په عقل سره وایي ورسره لوی لوی مفسرین دا قرآن مجید دومره په شوق په عقل سره ویلی دي چې دا تفسیرونه دومره ازاده کړ دومره زیاته کې لیکلی او هغو مفسرینو دومره په شوق په مینه په محبت سره بیا ویلی چې بیا هغه شوق الله تعالی فرمایي چې د علما کرام دا مفسرین لوی مفسرین محدثین دغه بیا دا شوق دومره زیات شوی دی دغه بټن دا کوم داخلي بټن دغه علما کرام فرمایي چې دغه بیا سم په صحیح ما علما کرام بیا دومره سوچ کې من کړي چې د زړه په سترګو باندې ویل بیا الله جل جلاله ورته پیدا شوی الله جل جلاله د ځان کړی قرآن مجید داسې نعمت دی داسې نعمت دی و انسانان ته زموږ استاد د امت ته پیغمبر علیه السلام ته او موږ تاسو ته که کوم چا پر خپل اولاد قرآن مجید زده کړي د اولاد صالح دی د اولاد قرآن مجید وایي د ثواب او انسان ته ورسیږي د قرآن مجید ډېر غټ نعمت ډېر غټ فضیلت پر خپل اولادو باندې زده کړي په خپل ورونو باندې زده کړي په خپلو نسیانو باندې زده کړي کم از کم د قرآن مجید عبارات ور زده کړي که خدای پاک وسته کړی مینه محبت د قرآن په زړه کې لري بیا حفظ ور باندې وکړه حفظ ور باندې وکړه علم ور باندې وکړه چې قرآن مجید سم وپېژني د قرآن مجید په معنا پوه سي د الله جل جلاله سره هم کلام په خپله سي الله تعالی دې موږ تاسو په دې خبره عمل کوو څه فکر راځي دعا غواړم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وانزل المقعد المقرر عندك يوم القيامه برحمتك يا رب